زکریا علیه السلام باندې الله تعالی خپل رحمتونه دلته ذکر کړي. زکریا علیه السلام دا په بني اسرائیلو کې د ټولو نه جلیل القدر پیغمبر او دې روایتو کې راځي چې د پیشه ترکانو بیبي مریم د پیدایش نه مخکې د بیبي مریم علیه السلام مور نظر منلی چې کو چېرې ماله الله تعالی زوی راکو زمانه کومال الله تعالی بچی راکو نو زه به د بیت المقدس د خدمت لپاره وقف کوم او هغه وخت کې قانون دا و چې به داسې نظر ومنو نو هغه به هلک الله تعالی پیدا کړو. نو دې چې کله دا نظر ومنو چې کومال الله تعالی بچی راکو نو دا به د بیت المقدس د خدمت لپاره وقف وي. نو چې کله د دې خو زړه کې دا خیال و چې دا به هلک پیدا کېږي، دا جینۍ پیدا شو، مریم علیه السلام پیدا شوله. چې دا پیدا شوله نو مور یې چې کوم دی نظر منلی و چونکې او نظر پوره کول بیا واجب وي، نو دا ماشومه وه د بیت المقدس چې کوم خادمانو هغې له یې بوتلله چې دا ما وقف کړې ده د بیت المقدس د خدمت لپاره. نو په دې کې د بیت المقدس په دې خادمانو کې حضرت زکریا علیه السلام نو زکریا علیه السلام وایي چې دا زما چې کوم دی دا مریم چې وه د زکریا علیه السلام دغه چې وه دا کور والا، نو دا د مریم علیه السلام ترور کېده. نو دی وی چې یاره دا زما خپله ده زکریا علیه السلام، نو د دې چې کوم دی پرورش او تربیت په زه وکړم. خو د بیت المقدس خادمانو وی چې نه دا به ته نه کوې، دا خو راوستی ده مونږ کوو. نو دې خبرې ته تیار شو چې دې خسنې واچو، چې خسنې واچو نو خسنې هم د حضرت زکریا علیه السلام راوختو. نو زکریا علیه السلام دا بوتلله او په کور کې ور یو جدا کوټه چې کوم دی جوړه کړله او په هغه کوټه کې به دا مریم علیه السلام وه. دې پسې به د بار نه ور جرنده کړي وو، خو د څه ټایم کې څه ضرورت لپاره به زکریا علیه السلام لړ ننداره به یې وکړله چې دې ته څه ضرورت دي چې هغه ورله پوره کړمه. نو چې زکریا علیه السلام یو ورځ وردن نه شو ویې کتل نو قسمه قسم بې موسمه مېوې ورته پرتې دي دا خوري. نو هغه ورته یا مریم ان لکې هذا، وی ای مریم علیه السلام دا مېوې د کوم ځای نه وي؟ نو هغه ورته وی مریم علیه السلام ورته دا خو د الله تعالی د طرف نه دي. نو دقلته د زکریا علیه السلام سوچ راغی چې یا خدای پاکه ته د مریم علیه السلام له دا بې موسمه مېوې ورکولی شي. نو دی خو بوډا و، د 100 کالو د پاسه عمر و، ښځه هم بوډۍ وه. نو چې وي ته څنګه د مریم علیه السلام له بې موسمه مېوې ورکولی شي، نو دقه شان یو بې موسمه د زړه مېوه ماله راکړي. مطلب یې دا و چې زه بوډا یم نو ماله اولاد راکړي، اولاد خواهش مې دی، اولاد مې نشته دی. نو ده دغلته د الله تعالی نه سوال ډېر په یرې سره او ډېر په عاجزۍ سره د الله تعالی نه سوال وکړو. الله تعالی ورله بیا زوی ورکړو یحیی علیه السلام. مطلب یې دا و چې خدای پاکه دا سوال دته په خپله ښکلې نه ښکارېدو. سړي بوډا دی، 100 کالو عمر یې دی او دې د الله تعالی نه نو د ډېر په عاجزۍ سره او ډېر چې کوم دی په پټه او ډېر په یرې سره د الله نه سوال وکړو چې خدای پاکه زه خو بوډا یم، هډوکي مې چې کوم دی دا رواسته شوي دي، سر او ګیره مې سپینې شوي دي، یعنې دا سوال رانه مناسب نه دی چې ستا نه یې وکړم، خو بیا هم الله خواهش مې دی او دا سوال رانه پوره کړه. وی دا سوال د مناسب نه ګڼو چې زما خو 100 کاله عمر دی، نو دا سوال مناسب نه دی. خو الله چې مریم علیه السلام له بې موسمه مېوې ورکولی شي نو ماله هم بې موسمه بچی راکړي. دا خبره یې هم وکړه چې خدای پاکه چې ستا نه ما مخکې کومې دعاګانې غوښتي تا زه محرومه کړې نه یم، هغه دعاګانې دې رانه قبول کړي دي. نو دې نه معلومېږي چې انسان کله په الله تعالی باندې څنګه یقین لري او څنګه عقیده لري هغه شان معامله ورسره کوي. حدیث قدسي دی الله فرمایي چې زما دا بنده په ما باندې څنګه ګمان کړي زه ورسره هغه شان معامله کوم. نو د زکریا علیه السلام عقیده خو پیغمبر و، نو وایي چې الله تعالی مخکې دی چې ته محرومه کړی نه یم، نو اوس مې درنه کلک امید دی چې الله اوس به مې نه محرومه کوي. رشته دارانو نه په دې یېرېږم چې زما په رشته دارانو کې څوک داسې نشته دی چې زما هغه منصب به بیا سنبال کړي. زما چې کوم دین تا ماله راکړی دی، کوم د دین خدمت زه کوم، نو زه په خپلو وارثانو کې داسې څوک نه یم چې داسې خدمت په زما په شانتي وکړي. نو خدای ماله یو وارث راکړي چې هغه ستا د دین خدمت داسې کړي لکه څنګه چې زه کوم. د پیغمبرانو چې کوم وارثان د پیغمبرانو میراث نه تقسیمیږي، پیغمبرانو میراث نه تقسیمیږي، خو دلته د میراث نه مراد دین دی، پیسې نه دي. او زکریا علیه السلام دومره مالدار هم نو چې هغه د پیسو دپاره چې کوم دی د الله تعالی نه اولاد غوښتو. او دا د پیغمبرانو د شان سره هم نه ښایي چې پیغمبر به د مال دپاره د الله تعالی نه چې کوم دی بچي غواړي. نو دلته کې یرثني او دویمه خبره ویرث من آل یعقوب، چې د یعقوب علیه السلام د ټول اولاد د هغې هم وارث جوړ شي. نو د ټول اولاد وارث پې څنګه جوړېږي؟ نو دلته کې مال نه دی مراد،
دلته کې وراثت دا د دین مراد دی چې څنګه خدمت زه کوم د دین، څنګه یعقوب علیه السلام د دین خدمت کوو، نو چې اک شان دي د دین خدمت وکړي. نوم یحیی علیه السلام چې دا نوی نوم او د یحیی علیه السلام د پیدایش نه مخکې دا نوم د بل چا نه و. نو الله تعالی وفرمایل چې مونږ تعالی د یو الګ زیری درکو چې دغه نوم به یحیی او دا یحیی نوم په دنیا کې مخکې د بل چا نه دی تیر شوی، دا ډومبنی کس دی چې د نوم به یحیی وي. او د یحیی معنی هم دا ده چې د مور رحم په چې کوم دی ژوندی شي. نو په یحیی علیه السلام باندې د مور رحم ژوندی شي، ځکه مور یې خو بوډۍ وه، د هغې اولاد نه کېدو. نو په ده سره په یحیی علیه السلام سره د خپلې مور رحم چې کوم دی بچي دانه دا ژوندی شول.